ډېرو محترمو مسلمانانو نن د جمعې د ورځې یو خاص او داسې طاقتوره وظیفه راته ښیمه انشاءالله العزیز او بالکل اسانه ده چې دې نه بله بهترینه او طاقتوره وظیفه زما په ذهن کې نشته. صحیح شوه که نه؟ و الهکم اله واحد. دقه وظیفه د محترمو مسلمانانو هیڅ پکې ګران نشته. دا دومره طاقتوره ده، دا دومره طاقتوره ذات وظیفه د محترمو چې هغه په منټونو او په سکندونو کې به ستاسو حاجت پوره کوي، ستاسو مشکلات به اسانوي، ستاسو پریشانۍ به ختموي. ګوره زمونږ بله رب نشته، دا خبره ذهن کې کېږدوئ. که څوک وایي چې زمونږ وظیفې نه قبلیږي نو چرته به ځو؟ زمونږ صرف یو الله دی. صحیح شوه؟ موږ د هغه یو الله بندګان او دغه یو الله به زما او ستاسو حاجات پوره کوي، زما او ستاسو مشکلات په اسانوي، بل څوک نشته دی. خو تاسو د دنیا هر ګوټ ته لاړ شئ خو دغه رب خپله به راځو محترمو. دغه رب به زما او ستاسو حاجات پوره کوي. دغه رب صرف زما او ستاسو معبود دی، زما او ستاسو اله دی، زما او ستاسو هغه زما او ستاسو محترم مسلمانانو حاجت روا دی، مشکل کشا رب دی. نو چې رب صرف یو دی، بله لاره زما او ستا سره نشته دی، بل زما او ستاسو اله نشته دی. نو محترمو بیا خپله رب نه پرېږدو او په دې وظیفه باندې خپل رب راوبلو او هغه رب به زما او ستاسو حاجات پوره کوي او مشکلات په اسانوي. راځئ دا وظیفه را سره خامخا نن واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترم او قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو او هغه مسافرو کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، هر ځای کې چې کوي، دغه مسافرو ته او دغه خویندو وروڼو ته د الله تعالی د زړه مرادونه پوره کړي. او زما هغه تور سره خویندې چې نکاحونه نه دي شوي، الله جل شانه دې ورته ښکلي هغه پاک دامن هلکان ورکړي، او هغه هلکان چې د هغوی نکاحګانې نه دي شوي، الله جل شانه دې ورته پاک دامن بیبیانې ورکړي. او کومې زما خویندې وروڼه چې ناستې دي په انتظار د حاجتونو، رب کریم دې ورته ټول حاجات د زړه پوره کړي. محترمو پرون هم د سورة مزمل ختم مې دله کړی دی، خاص د الله جل شانه د رضا دپاره، خاص تاسو د خوشحالۍ دپاره، خاص تاسو د حاجتونو دپاره. زما او ستاسو محبت دا د الله تعالی دپاره دی، زما او ستاسو دا وظیفې د الله تعالی دپاره دي. الله تعالی دې قبول او مقبولي کې زمانه او ستاسو دپاره دی الله تعالی پکې برکات واچي او الله تعالی دې ستاسو دپاره حاجتونه پې پوره کړي. محترمو نن چې زمونږ کومه وخت بهترینه وظیفه او طاقتوره د جمعې د ورځې هغه یو آسان د قرآن مجید آیات دی. علما کرام ذکر کوي چې دې کې اسم اعظم هم پروت دی، دې کې د الله جل شانه دومره طاقت ګدلی دی چې په دنیا کې رب رحمان دی او په آخرت کې رب رحیم دی. رحمان چې د ټولو مخلوقاتو ته محترمو دا شامل دی، او رحیم په آخرت کې الله جل شانه په هغې بندګانو وي څوک چې د الله تعالی دپاره وظایف کوي، څوک چې د الله تعالی عبادت کوي، څوک چې د الله تعالی دپاره ګناهونه پرېږدي. نو محترمو دغې خلکو باندې به الله جل شانه سوي رحیم وي. نن د جمعې ورځ ده، د جمعې په ورځ کې بهترین موقع داسې وي چې هغې کې الله جل شانه فورا دعا قبلی. دعا د قبلېدو وختونه ګړی محترمو کومې چې حدیث کې راغلی دي چې دې وخت کې فورا الله تعالی دعاګانې قبلوي. یو خو هغه وخت محترمو کله چې امام خطبې ته وخیږي، خطبه شروع کړي، دغه وخت کې په زړه زړه کې دعا غوښتل. زنانو ته به څنګه فتح لګي؟ نو زنانو ته به داسې فتح لګي کله چې اذانونه وشي، د ځانونو نه واله تر د نارینهو د کور راتلو پورې دوی به په دعاګانو کې، دوی به په وظایفو کې مشغولې وي او دا به کوي. نو دغه ګړی کې به هم راشي. صحیح شوه؟ دویمه ټایم چې کم دی، هغه امام چې کله خطبه ووایي او د دواړو خطبو په منځ کې هغه لږ شان ساعت نه وي، دغه ټایم کې الله جل شانه دعاګانې قبلوي. نو نارینهو ته خو فتره دغه وخت لګي، لیکن زنانو ته نه لګي. نو زنانو ته دغه خبره ده چې د اذانونو نه واله تر مونځ ختمېدو پورې به تاسو دغه ټایم کې دا وظایف کوئ او الله تعالی ته به توجه ساتئ. دویم وخت چې دی محترمو هغه د جمعې لمونځ چې څنګه وشي فورا د هغې نفس دعا غوښتل. بعضې داسې خلک دي نادانه زما وروڼه چې هغوی د جمعې سنت هم نه کوي او فورا دعا خو لا پرېږدوه، فورا چې څنګه سلام وګرځولی شي بس فورا منډې وهي کورونو ته. لهذا په خپل ځان رحم وکئ
شیطان مه منئ محترم، او د خپل نفس مه منئ. دا سنت کوئ، په دې به الله تعالی انسان رانیسي. صحیح شه. دریم وخت چې کوم دی هغه د مازدیګر مونځ نه واله تر ماښام مونځه پورې دا ګړی ده. دې وخت کې الله جل شانه د انسان حاجتونه پوره کوي. دا هم حدیث کې راغلی بهترین وخت دی. نو د درې واړو وختونو کې چې هر وخت کې تاسو دا وظیفه وکړله، او که دغه وخت نه وي د ماسخوتن مونځ نه پسې هم کولی شئ. دا وظیفه به تاسو محترم مسلمانانو کوئ. دغې د یو ټایم د دوو ټایمونو کې خو به یې نه شمارئ. صحیح شوه. کله چې اذانونه شروع شي تر د مونځ ختمېدو پورې دا به تاسو ویر د دې وظیفې کوئ، شمارئ به یې نه. یو چې کله امام د دواړو خطبو په منځ کې کیني دغه وخت کې به هم شمارئ نه، په زړه زړه کې به دا وظیفه کوئ. ورسره یو په زړه زړه کې د الله تعالی نه خپل حاجت غواړئ. او بل چې کوم دریم وخت دی د مازدیګر د مونځ نفس، نو دغه ټایم کې محترمو تاسو 11 پیرې درود شریف ووایئ، درود ابراهیمي. د هغې نه پس په 314 پیرې دا آیات ووایئ: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. آسان دی ها. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. دا به تاسو 314 پیرې وایي، او وروسته مخکې به 11 پیرې درود ابراهیمي ووایي. صحیح شوه. دا به د مازدیګر د مونځ نه پس 314 پیرې وایي. او دغه دوه ټایمونه چې کوم دي دغه کې به شمارئ نه. انشاءالله العزیز چې دا یو ورځ ختمیږي او دا یو وظیفه تاسو په اخلاص او یقین سره شوق سره وکړه، نو په دې یو ورځ کې هم الله جل شانه ستاسو حاجت پوره کولی شي، او په دې یو ساعت کې هم پوره کولی شي. خو بعضې وخت کې د انسان مصلحت ته الله تعالی ګوري. دغه کار کې خیر نه وي، دغه رشته کې خیر نه وي، دغه کاروبار کې خیر نه وي، دغه جنګ جګړو کې خیر نه وي، دغه کور کې چې کم نفرتونه دغه کې خیر نه وي، نو صحیح شوه. نو د هغه الله تعالی انسان مصلحت ته ګوري. بر دویمه دا چې ګناهونه ورسره پرېږدي. د رب هغه کریم رب د خاطر وکئ چې زما وروڼه زما خویان دې ټول ګناهونه پرېږدئ، ټولو ګناهونو نه توبه وکئ. انشاءالله خود به خود به الله تعالی زما ستاسو حاجتونه پوره کوي. صحیح شوه که نه؟ انشاءالله العزیز موږ ته هم دعاګانې کوي، موږ به تاسو ته دعاګانې کوو. الله جل شانه دې زما ستاسو حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی مو د همیشه دپاره ټول مسلمانان خوشحاله ساته. الله تعالی ټولو مسلمانانو ته د تورسرو زنانو حفاظت وکړي، د جماعتونو، د خانقاهونو، تبلیغي مراکزو او د علماو، طلباو، د دینداره خلکو د الله تعالی حفاظت وکړي. انشاءالله د جمعې ګړی ده، بهترین ورځ ده. انشاءالله دعاګانې کوئ، موږ هم تاسو ته کوو، تاسو موږ ته کوئ. الله تعالی دې قبول او مقبول په خپل دربار کې وګرځولی کړي، او الله جل شانه دې مو تاسو نه راضي شي.